مالک ابن دینار رحمه الله هغه په باره کې یو واقعه هغه را نقل کېږي، دی خپله فرمایي وایي زه یو ورځ ناست یم د سمندر د اوبو په غاړه ناست یم، وایي اوبه بهیږي د دې په غاړه زه ناست یم، زه اوس ګورم یو لړم دی، دا لړم انتهایي په تیزۍ سره هغه د اوبو طرف ته هغه را روان دی. و زه دې لړم ته ګورم دی انتهایي تیز راغی او د اوبو په دې غاړه باندې هغه یو شمشتۍ وه، دا د اوبو په غاړه باندې را شمشتۍ وه، دا لړم دستي راغی او د شمشتۍ د ملا ته چې دی نو هغه وختو. وایي سم چې دا لړم د شمشتۍ د ملا ته وختو نو دا شمشتۍ په تیزۍ سره په دې اوبو کې روانه شوه. وایي داسې ښکارېده لکه دا شمشتۍ چې د دې لړم په انتظار کې ناسته وه. وایي دا انتهایي په تیزۍ سره دا شمشتۍ په دې اوبو کې روانه شوه او د اوبو د یو طرف نه بل طرف ته چې دی نو هغه اغوښته. وایي ما په کرایي باندې یو کشتۍ هغه ونیوله او زه هم په دې پسې روان شوم. وایي دا شمشتۍ واغوښته، زه پسې هم پورې چې دی نو هغه واغوښتم. وایي سم چې شمشتۍ واغوښته په غاړه باندې ودرېدله، لړم دستي چې دی نو د هغې نه کوز شو او بیا په تیزۍ سره روان شو. مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي زه به د لړم پسې هغه رو رو روان شوم چې دا لړم چېرته روان دی، دا څه واقعه ده. نو زه اوس په دې لړم پسې شاته روان یم، ما چې هلته ولیدل یو کس دی د شرابو په نشه کې هغه پروت دی، شراب یې څښلي دي او بېهوشې چې دی نو هغه پروت دی، په نشه کې پروت دی. دغه کس پروت دی او د ده په خوا کې چې دی نو هغه یو مار دی او دغه مار چجه کړي ده او دا کس چې دی نو هغه چیچي. وایي زه ګورم دا لړم چې دی نو هغه په تیزۍ سره لاړو، هغه مار لی چې دی نو هغه ټک ورکړو، هغه مار چې دی نو په هغه ځای باندې مړ شو او دا لړم د دې ځای نه بیا روان شو ولاړو. اوس دغه ځوان په نشه کې پروت دی، ده ته پته نشته چې څه واقعه شوې ده. مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي ما دا کس راپاڅوو او دته مې واقعه ذکر کړه چې داسې یو لړم راغی په شمشتۍ په ملا باندې هغه سور شو، د اوبو نه پورې راواوښتو، بیا په دې ځای سره راغی داسې یو مار چې چلې هغه له یې ټک ورکړو، هغه مار مړ شو. وایي هغه کس په ژړا شو، هغه کس په ژړا شو چې زه د الله پاک یو ګناهګار بنده یم، زه په نشه کې هغه بېهوشه او ډوب پروت یم، شپه ورځ د الله په نافرمانۍ کې هغه اخته یم، لیکن د هغې باوجود الله پاک زما د بچ کېدو دومره لوی انتظام وکړو چې هغه لړم ته یې حکم وکړو، هغه شمشتۍ ته یې هغه حکم وکړو، دغه مار لی چې دی نو هغه ټک ورکړو، الله پاک چې دی نو هغه زما د بچ کېدو دومره لوی انتظام وکړو، الله پاک سره زما دومره لوی غم دی او زه د دغې رب چې دی نو هغه په نافرمانۍ کې شپه ورځ چې دی نو هغه اخته یم. په هغه ځای باندې هغه توبه وویستله او د هغه ټول د شراب هغه لوښې وغیرې مات کړل، نشې پرېښودلې او د الله په عبادت کې چې دی نو هغه شروع شو.